دا نن چې د خپل خاوند ته سپک نظر باندې ګورو، سبا یو خاوند مړ کېدل او د دې زنانه هر څه زما محترمو داسې نه چوري کېدل، د دې زنانه عزت چا اعلان کو، دې زنانه لوږه تېره کا، تنده تېره کا، چېرته خوب وکړو، چېرته راپاڅېده، هېڅ د ژوند په سور سار دا غریب بیا نه پوهېږي. دا نن چې دا زنانه راغونډې دي دا د چا برکت دی؟ د خاوند برکت دی. د خاوند په برکت باندې دا زنانه نن د کور مېرمنه د سردار ده. نو دې زنانو ته موږ وایو خپل سړي مه خفه کوئ، د دې خدمت کوئ. ای د دې صدۍ نوجوانه، ستا د مستقبل به څه کېږي؟ ستا د بچو د تربیت به څه کېږي؟ ستا د بیبي به څه کېږي؟ نن زما محترمو مونږه چې کومې بیبیانې، دا ماشومان لږ غلي کړه بچیا، لږ غلي شه. دا چې کومې ښځې مونږ کورونو ته راوستي، خبرې ته توجه شته؟ جنت ته به ځو انشاءالله. څوک جنت ته تلل نه غواړي؟ توجه نشته ملګري، لږ توجه سره. دا چې کومې بیبیانې مونږ راوستي دي، د پلار په کور کې تربیت د بازو شوی، د بازو شوی، د بازو خو چې د چا د پلار په کور کې تربیت شوی حاجي صاحب، هغه زنانه د خاوند د کور دپاره زما محترمو الله جنت جوړ کړی دی. ټول کور ماحول د دې یو جنې په راتلو سره الله جوړ کړی، داسې ده. او د بعضې ښځې په راتلو سره ټول کور برباد شي که نه شي؟ برباد شي که نه شي؟ نو خاوند ښځې سره جنګ کوي، خاوند د ښځې نه ګیلې کوي، خاوند د ښځې نه ګیلې شکوې کوي حاجي صاحب. نو د پلار په کور کې د دې جنۍ تربیت نه دی شوی، ستا د دې بیبي. زما سنجیده خبرې دي انشاءالله، که پې عمل هم وکړو ژوند به هم جوړ شي، ورنه ډېر در په دې کې ګرځي، تاسو به هم پکې. موږ به د الله د رسول د ښکلو تعلیماتو مطابق به زندګي تېرو انشاءالله.